انسان ته والدین ورکړي دي د مور او پلار په انسان باندې ډیر زیات حقوق دي ځکه د مور او پلار د دې بچي سره انتهایی سخت برداشت کړي دي انتهایی د دې خپل بچي خیال ساتلی دی د دې بچي دپاره د ژمي دپاره ځان له انتظام کړی د ګرمۍ دپاره د دې بچي دپاره هم څه اشیا داسې اغوستې چې په هغې کې دې ګرمي تېرې دغه ټولې خبرې خو په خپل ځای باندې خو کله چې دا ماشوم وړوکی وي او دا مور او پلار د دې بچي سره څومره سخت برداشت کوي څومره مشقت برداشت کوي نو د دغې مشقت بدله دا نشته ځکه دا انسان چې کله وړوکی وي نو دی ځان له صفایي هم نشي کولی دی ځان له جامې هم نشي اغوستلی بدلولی دغه شانتې دی ځان له کار روزګار هم نشي کولی او والدین سره د دې نه چې په هغوی باندې نور هم د دنیا مطابق څه کارونه وي خو بیا هم د دې خپل بچي خیال ساتي بیا هم هغه له تربیت کوي بیا هم د ده د مستقبل لپاره سوچ کوي چې زما دا بچی به څنګه کامیابیږي زما دا بچی به څنګه چې دی نو د کامیابۍ په مقام باندې ودرېږي او دی به د دنیا په اعتبار سره څنګه چې دی نو په مخ په بره ځي نو د دغې وجې نه او نور هم د مور او پلار د دې بچي سره ډېرې سختې برداشت کړي نو ځکه د دې مور او پلار حقوق ډېر دي او کله چې ماشوم بیا لږ ورته کلوي شي او ځوانۍ ته راورسي نو کله چې پلار خبره کوي یا مور خبره کوي نو دقه ځوان بچی ورته بیا وایي ته نه پوهېږي نو ته هم د وسه پورې نه پوهېدې تا هم د وسه پورې څه کولی نه شو تا خو ځان له جامې نه شوې اغوستی او دې مور او پلار به ته دغې درجې ته راورسولې په خپل محنتو او په مشقت سره او د الله تبارک وتعالی په فضل سره نن ته راځي او خپل مور او پلار ته وایي چې ته نه پوهېږي دغه شانتې کومه ماشومه چې رالویه شي او داسې لږ ورته تعلیم وکړي او مور او پلار ورته څه خبره کوي نو بیا ورته د لور په جواب کې څه وي دا لږه تعلیم یافته چې بکواس مه کوه نو ته هم د وسه پورې په دې خبرو پوهېدې نه تا ته هم د دې خبرو څه اندازه نه وه او دا هر څه چې تا له درکړي دي الله درکړي دي او بیا والدینو دې ځای ته رارسولی نو لږ د خپل مور او پلار احترام پکار دی قدر پکار دی د هغوی سره همدردي پکار ده د هغوی سره احسانات پکار دي نو مور او پلار ته به خبره کول دا خو ډېر غټ جرم دی مور او پلار په سپېړه یا په بل څه باندې وهل دا خو ډېر غټ جرم دی خو د مور او پلار په مخ کې به اوب قدرې نه کوي چې کله دا بچی کیني او دی د خپل مور او پلار په مخ کې داسې اسویلې وکړي نو په دغې اسویلي سره هم د مور او پلار ته تکلیف رسي دا مور او پلار دا وایي چې زما دې بچي ته مسله څه ده نو د خپلو والدینو قدر کوئ او دا داسې یو نعمت دی الله مکه که الله ربالعزت واغستو نو بیا به ډېر افسوس ارمان وکړو خو بیا به وخت دا نه وي